که کور ته لاړ شو په کور کې لا بدل دی، که بازار ته لاړ شو نو په بازار کې لا بدل دی. نو خبره داره چې دا به زمونږ یو مهراني شانتیرور پیدا شوی دی بس، او موږ له علاج نه راځي. اوس خبره داره زه خو اول نه راجع تخصیص پیش کوم د دوی د تاجر فدریشن ملګرو لا چې هغوی دا انیشیټیو واخیسته او هغوی چې دی نو دا ټول ټریډونه راټول کړل. ډېره خوشحاله خبره ده. موږ هم دغه شانتې پاڅېدلي د بجلۍ خلاف چې څونه احتجاجونه ما کړي دي په دې بازار کې دا ټول مشران ګواري. دغه شانتې پلیټ فارم یې موږ دپاره پکار دی. موږ چې څونه سټرنث دی زموږ څونه قوت دی انشاءالله د دې ملګرو سره موږ به دلته کې صلاح کوو، مشوره به کوو، یو مشترکه بیانیه به هم چې دی نو بیا موږ اخره کې دغه کوو. خو څه کول دي په دې ورځ دپاره احتجاج کول دي، په کومه طریقه کول دي په هغې باندې به زه خپله رایه ورکړم. ځکه چې ما خو ته وي که په بجلۍ خبرې کوو نو دا لاندې دا لوډ شیډنګ نو لوډ شیډنګ اړو په دې ملک کې شته نه را سره. دا صرف او صرف یو مافیا ده او هغه مافیې د لاسه دا ټول سیسټم دی. که تاسو وګورئ چې لاین لاسز دي نو زه به تاسو ووایم زموږ په دې کلي په علاقه کې موږ دا ټرانسفارمر یې ګورو، دا لاینونه ګورو، د کومې زمانې لګېدلي او د انویسټمنټ حکومت کړی دی او څونه په دې باندې دوی بیلونه اخلي او څونه وخت وشو. نو دا خو ګوره یو کاروبار خبره ته یو څیز باندې چې نو ته انویسټمنټ کوې په هغې ته پیسې اخلي، نو د کومې زمانې دا لګېدلی دی. بلکې وابدا خو د ډېرو خبرو نه بریالذمه ده. زیات طور معاملې چې نو د ایم این ای او د ایم پی ای په دغه کې اخیستي دا ټرانسفارمر هم ته ټیک کوو یا په عوام یې ورویشتي دي چې دا ټرانسفارمر به عوام په خپله ټیک کوي. حتی چې دا لینکونه او جمپر ووهلی شي نو ویل لکه جمپر سوځېدلي دي پیسې راټولې کړې او سړی موله راولې دا هر یو څیز موږ په خپلو پیسو باندې نو په دوی باندې چې دی نو دوی په خساره کې په کومه اړخ روان شو. که په خساره کې دي نو بېشکه اداره به په خساره کې وي، خو امپلای چې د هغې کوم دي نو هغه په خساره کې نه دي. د هغوی اکسین ته ورشه وګوره چې په کوم حالاتو کې به اوسېږي. ته د هغه د کور جایزه واله، هغه د دفتر جایزه واله او د هغه د بینک بیلنس جایزه واله، که دغه شانتې اشتیوګان دي او که د هغې وړوکي نه وړوکي امپلای دي د هغې ورشه جایزې والی. دغه شان د ټول پاکستان معامله ده چې کوم یو سړی او خپل فرم او خپل یو شوګر میل او پیپر میل چالو کړي نو هغه خو ورځ په ترقۍ باندې چې نو دوی لګیا وي، خو ملک ډوبېږي. ځکه چې دا دوی د دې نه خپل څیز وکاږي او په خپلو مفاداتو باندې چې نو دغه هغې له تقویت ورکوي. نو هېڅکله چې نو لوډ شیډنګ په دې ملک کې نشته او نه د بجلۍ کمېرې او نه د اوبو کمېرې. تاسو وګورئ په دې تاسو به دورې کړي بار به خامخا خلک ملګري به تللي وي په دې نورو ملکونو کې خو داسې لوډ شیډنګ هلته خو نه ډیمونه شته، هلته کې نه پلانټونه شته. تاسو وګورئ په دې یو ای کې په سعودي عرب کې خو چې نو داسې نهري نظام نشته، دغه شانتې چې نو د ډیمونو یو سیسټم هلته نشته، خو هغوی بیا هم چې نو بجلي جوړه کړې او بله داره په هر ځای کې بجلي ډېره ده او صرف او صرف دا زموږ رورل ایریاګانې او زموږ دا 400 او دا مختلف یعنی هغه خلک چې هغه یا خو اوده موږ پراته یو دې ته به ده ووایو چې موږ اوده پراته یو. ځکه چې د خپل حق یو سړي تپوس نه شي کولی نو زه به ده ووایم چې دا موږ اوده پراته یو. کنې موږ ولیدل دا سالکان دي دارې په اتمانځو کې دغه شوګې درنګو شو نیشنل پارټۍ والا هم پکې وکړه، جلوسونه مو کړل، ما خیالي پرونه پکې شوي دي. نو اوس وخت راغلی دی چې موږ یو موټی شو او د بازار خلک خاص کر د بازار خلک، ځکه چې بازار واحد دا قوت لري چې دا انتظامیه هم راغورځولی شي او د دې خبره به هر څوک مني. ټیک ته د عوامو هغه خبره، خو چونکې موږ دلته کې 75 او 80 روپۍ یونټ ورکوو نو زما خبره کې به بیا وزن ډیر وي. نو د دغې وزن د دغې قدر او قیمت د دغې خبرې زور به بیا موږ چلو. نو دا صرف او صرف دا دغه موږ ته حاصل دی چې دا څیز موږ اوچت کړو او موږ د دې خپل بازار بجلي چونکې موږ دا ډومین دی نو موږ به په دې خپل ډومین کې خبره کوو. موږ د رورل ایریاګانو خبره نشو کولی، خو چې دا کم کمرشل فیډرې دي چې د دې سد باب وشي او د دې باندې دا لوډ شیډنګ نو تاسو ته ما دا ووایي چې دا د یو مافیې په تحت باندې لګیا دی او دا څیز کېږي. که دا لوډ شیډنګ نه کېږي څوک به لاړ شي یو شیشه به واخلي ته دا بجلي ټیک کا نیم یې ټیک کا 3 ګنټې بجلي ورکوه یو لوډ شیډنګ 1 ګنټه ورکوه یقین وکړه چې د سولرو دا خرید و فروخت به بالکل په دې بازار کې ودرېږي. دغه شان دې سره ریلیټډ چې نور معاملې دي دغه به په دې باندې ودرېږي. نو دا د یو مافیې
د سوچ لاندې دا کیږي دغه خبره. اوس څه کول غواړي؟ زما دا تجویز دی چې یو برپور احتجاج وکړو او د یوې ورځې دپاره یې ونه کړو، د 3 ورځو دپاره یې وکړو او د شټل ډاون په ځکه چې شټل ډاون ته نه کوي نو بیا عوام نشي راوتی او چې شټل ډاون لفظ پکې راشي نو په انتظامیه باندې پرشر زیاتېږي. نو د یوې ورځې دپاره خو نه او زم چې د 3 ورځو دپاره ورکو او خو داسې هغې دپاره یو مناسب ورځ انتخاب وکړو چې په کومه ورځو باندې موږ کوو. بیا چې احتجاج په کومه ورځ کوو نو چې اکثر موږ یو غلطي او یو مسټیک